د کور ته تاسو را شفټ شوي راغلي وې ورته که نه؟ نه بس راتلو ته لکه دا کتونکو دا خښتې نه دي او نه دا د خښتو ټوکړي دي، دا ارمانونه نیم ختې دي نیم پرېوتې دي. د لاسو په مزدورۍ کې دا ځان له دادګۍ واغستو او دا بیا جوړاو او بیا چې کله نه راغی ماته بچو ته وایي چې راشه موږ ماته دې کور ته بوځه. دې کور ته د بچو د راوستو دپاره راغی. د کور کې چې کومې مالبې پرتې دي دې نه ثابته او معلومېږي داسې چې دې طرف ته څوک نه دي راغلي چې ریسکیو نه دي شوي. نو زه هم د دې نه خپله یېرېږم چې خدا پاکه دا څه حالات دي، دا خو د برداشت نه دي، د کتلو نه دي او سړی دیوانه کوي، د سړي دماغ کار پرېږدي چې دا ګټې د کوم ځای نه راغلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، زیم ابراهیم، تاسو ګوره لبی آزاد ټي وي. ضلع بونیر ګوګن کس کې چې کوم کوز ګوګن دلته کې موجود یو، دلته کوم تباکاری شوې ده او پیشل کاروم لګیا دی وسره کوو. خو دلته کې مونږ په یو کور کې موجود یو چې دلته به دا مخکې کور و. کتونکو یو ډېره سخته او ډېر په دغه سره خبره ده چې دا مخکې کور و، خو اوس مونږ موجود یو. افسوس سره به دا خبره وکړم چې اوس مونږ په یو کنډر کې موجود یو. دلته زندګي نشته. د دې کور چې کوم مالک دی هغه ورځ شپه په ځان یو کړي و، دیاړي کړې وه، مزدوري کړې وه او دا کور دا یو خښته لګوله. نن هغه خښتې به کوم حالات باندې دي دا ورته وګوره. څه پرېوتې دي، څه را پرېوتو والې دي. دا کتونکو دا خښتې نه دي او نه دا د خښتو ټوکړي دي. دا هغه واړه ارمانونه دي چې کوم خپل مشران خپل کور ودانونکو محسوسولی شي. دا ارمانونه نیم ختې دي نیم پرېوتې دي. د روډ سره خبرې کوو د کور د مالک سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه به ویل غواړې وروره؟ دې خو د څه وینا ستاسو په کور کې شاته ګټې پرتې دي د الله تعالی طرف نه یو آفت او مصیبت و. بالکل ویل څه غواړې؟ خدا ویل غواړو چې یاره زموږ څه مدد وشي لکه حکومت د طرفه، صحیح ده، او زموږ په خپل باندې ودرېږو لکه صحیح ده، زموږ دا کور آباد شي لکه. ولې چې موږ لکه خبره اوس پاتې کېدو څه ځای هم نشته لکه نور څه زموږ سره شته هم نه لکه نور موږ څه ووایو. د کور ته تاسو را شفټ شوي راغلي وې ورته که نه؟ نه بس راتلو ته لکه دا 3 کمرې دغه شي دي لکه دا یو کمره ورسره مخې ته دغه شی وه لکه لږ تیار شوی و لکه لږ کار پکې پاتې مکمل او 2 کنالو کې جوړ یو نیم کنال کې جوړ یو نیم کنال نه زیات و لکه یو نیم کنال نه زیات دا کور و. دا ونې پورې تر هغه ونې پورې دا کور اوس په دا کنډر لاندې پروت دی، چت لاندې پروت دی. مخکې ځو او تاسو ته دا روډ به تاسو دلته کې راشي. د روډ په موجودګۍ کې تاسو ته یو اپیل زه ضرور کوم چې ګوګن کوز ته کوم چې د بونیر نه د ضلع بونیر نه د بونیر د علاقو نه واقف دي هغې ته دا خواست دی چې تاسو ګوګن غاړې ته ضرور راشئ، ځکه چې پیر بابا ډایرکشن هم سیده دی. هر سړی په موټر سایکل دی که گاډی دی که چینچي ده که تیز رفتار دی، هر سړی پیر بابا طرف ته خلاص سیل تم ټیک ته تباهي شوی ده. هغه هم زمونږ میندې دي، خویندې دي، زمونږ ورونه بایګان دي. خو دې طرف ته لږ راشئ ځکه چې دل طرف ته نه زه خپله مونږ رینټ کار مو کړی دی، په هغې را روان شوي یو. خو لکه ما په لار باندې عمل درب داسې څه ونه لیدل چې نه مې امدادي ټیم ولیدو او نه مې چې ته کیمپونه امدادي ولیدلو. دا تاسو باندې تنقید نه کوم چې تاسو نه دي کړي. الحمدلله پاکستاني قوم پښتنو یو بل سره ملګرتیا کړې ده، مرسته کړې، ملاتړ کړی دی، هر څه کوي. خو لکه افسوس سره دا خبره کوم چې دې طرف ته ضرور راشئ ځکه چې دې طرف ته په دې کور کې چې کومې مالبې پرتې دي دې نه ثابته او معلومېږي داسې چې دې طرف ته څوک نه راغلي چې ریسکیو نه دي شوي. نو دا لوکل چې کوم خلک دي په خپل مدد چې څه کولی شي هغه کولی شي. خو دا چې کوم تباهي شوې ده دا د هیوي مسیندې نه علاوه دا نشي کېدی په لاسونو باندې دا نه کېږي. نو دا به تاسو ته وکړم، دا تاسو ته یو مودبانه ګزارش دی. یو مشر موږ سره موجود دی. مشر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مشر ستاسو نه به دا معلومات کوم، تاسو لږ بار طرف ته راځئ. داسې زه به دا خبره د کتونکو لپاره واضح کول غواړو چې دلته کې مشره ګټې پرتې دي. دا ګټې د کوم ځای نه راغلي دي؟ یاره چې دا خو 2 تندرونه لګېدلي دي په قول د هغې علاقې د خلکو چې کوم علاقو کې تندرونه لګېدلي دي. دا بیا مطلب د هغې ځای نه یو سیلاب جوړ شوی دی. دا سیلاب چې راووتو
دا کم کور کې چې ما او تا ولاړ یو د دې کس نوم چې د ګل خان دی دی د بلې علاقې نه راغلی او کراچۍ کې اوسېده ماشومان بچي راوستي وو دلته کې زموږ په دې محله کې مته موږ سره اوسېده بچي به د یتیمانانو په شکل باندې مته ترې پاتې کېده او ده به بار په کراچۍ کې مزدوري کوله د لاسو په مزدورۍ کې دا ځان له دادګۍ واغستو او دی بیا جوړاو او بیا چې کله نه راغی مته بچو ته وی چې راشه موږ مته دې کور ته بوځه دې کور ته د بچو د راوستو دپاره راغی کله نه چې راغی مته بچو ته وی چې تاسو ورځ مقرر کړئ چې هغه ورځ باندې مته زه تاسو دې تشریف کړم نو کله چې دی راغی او بچو د مته داسې ځان ورځ مقرروله دې کې مته چې دا آسماني آفتونه راغله او دا تاسو چې کوم حالات نه دا راغله او د هغه کور یې مته روان کو اوس هغه مته داسې د یتیمانانو په شکل باندې ناست دی نه مزدورۍ د تېر شي نه څوک مته قام نسب شته چې خپل بچي هغو ته حواله کړي او د الله په کړو باندې مجبوره دغه ته ناست دی حالات تاسو یې نه نو کو زموږ خپل پښتنو وروڼو ته چې د چا وس رسي هغو ته زموږ د حافظ دی او دا زموږ هغو ته سوال دی چې د دیو سره برپور تعاون وکړي او د دیو بچي په حال شي او د دیو بچي په خپلو کورونو کې اور بل کړي او مته دیو دلته کې مشه شروع کړي دا زموږ پر پښتنو ته حافظ دی نور خلکو مته د الله د فار تعاون کوي هغه په خپل ځای یو خبره ده خو زه خاص کر د پښتنو نه دا مته سوال کوم چې ستاسو څومره پورې وسته دی شپږو پنځو کورونو سره کېږي د الله د رضا لپاره په هر شکل کې دیو سره تعاون کولی شئ هغه تعاون وکړئ برای مهرباني مشره راځه لګدان سے لاندې بلوټ شو کتونکو دلته کې دا آبادي وه فصلو او کورونو نن په هغې باندې دا د مونږ کته راکوشو دلته کې دا غټې غټې ګټې دي مشره ستاسو چونکې د عمر په لحاظ سره به زه ستاسو نه دا تپوس کوم دا پوښتنه به کوم چې دا ګټې د کوم ځای نه راغلي دي دا جیزه کوټ د درې نه او د دره چې ورته کوم وي د کوټ نه دی هغه ورته بل یو علاقه د هغې ته دره وي دا د هغې درې او د کوټ نه میل جول دا شی یو شوی دی او دا ګټان راغلي دي دې کې مته د چاولو ځمکې وي دا د چاولو ځمکې وي دا مونږ چې کوم ځلو دلته یو ګټه هم نه وه نه جی نه دې کې چاولو ډېر شاندار چاولو خوشبودار چاولو چې پخېده د هغې په پوره محله کې خوشبو وه داسې چاولو نن هغې کې دا د ګټو ډېرو ولاړ دي او مطلب داسې زما 57 سال عمر دی زما په 57 سال کې ما دا نمونه حالات چاته نه دي لیدلي بیا ما د خپل زندګۍ نه د بل زندګۍ د خلکو سره خبرې کړلي چې هغو د 100 سال او 120 سال عمر خلکو چې یاره بابا ستاسو په عمر کې داسې حالات چاته راغلي دي هغو د دې نه بالکل انکار وکړو چې موږ په عمر کې دا زندګي نه ده دا نمونه حالات نه دي راغلي دا زموږ په ژوند کې په 100-120 سال کې دا ډمبې چانس دی چې دا حالات پېښ شو نو زه هم د دې نه خپله یېرېږم چې خدا پاک دا څه حالات دي دا خو د برداشت نه دي د کتلو نه دي او سړی دیوانه کوي د سړي دماغ کار پرېږدي مشر الله نه به امداد غواړو دا چونکې الله تعالی غفور رحیم دی خو الله تعالی یو نوم قهار هم دی بېشک نو الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي ډېر سخت ګناهګار یو او الله ته به سجدهریز یو چې الله دې موږ باندې خپل فضل رحم وکړي نو پر هر باندې مطلب داسې دی چې لکه ځنګل کې منظري ومي ځنګل کې ګیدړ ومي ځنګل کې هر قسم ځناور نو دا خو ټول خلک داسې نه دی خو د چا د ګناهونو د کبله دا الله پاک جل شانو د رحم نه خو په قهار کې راغی دا د قهر نظارې دی چې موږ او تاسې وینو په هر حال زما دغه ډیمانډ ته د خپلو پښتنو وروڼو نه چې یاره موږ هر یو قوم په خپل قوم باندې متی خفه کېږي او مطلب داسې نو زه د خپل پښتون قوم نه متی دا یو اپیل کوم چې تاسو د دې متاثره خلکو سره د خپل مال نه لږ تعاون وکړئ چې دوی به دوباره خپل ځای کې ته راشي او موږ ټول پښتانه یو نو زه د خپلو پښتنو نه مطلب داسې دی چې لکه دوباره د دوی زندګي دوباره زندګي بحال شي زه د خپل طرف نه د خپل چینل طرف نه تاسو ټولو پاکستاني ته او چې کله په پاکستان باندې صافت مصیبت راغلی دی نو زموږ پاکستاني قوم زه به پنجابي سندې بلوچي او پښتون یادوم زه به پاکستاني قوم یادوم چې پاکستاني قوم د هر قسمه مسلک نه او د خلک هر قسمه سیاسي اختلافات او د پیرکواریت هټ کې د خپل پاکستانیتوب دعوه کړې ده وعده کړې ده او د خپل مسلمانانو د خپل پاکستانیانو ورونو مدد کړې ده نو تاسو دوباره بیا د مدد اپیل دی چې ګورګن ته ضرور راشئ دې طرف ته وزټ وکړئ ځکه چې دلته کې هېڅوک هم نه دي راغلي د میډیا د نظر نه اوجل ده نو دلته کې راشئ او دلته کې
د امدادي ټیم هم ضرورت دی، د اوبو، د خوراک، د زندګۍ، د هرې چې کم زندګۍ کم شي دا کم اشیاء خوردو شي ماته استعمالو هغه ټول دلته کې ضرورت دی. نو لہذا یو اپیل دی او درخواست دی چې تاسو دې طرف ته ضرور وزټ وکړئ. پیر بابا چوکې ایک مشهور سیلیبریټي ایریا به ورته ووایو یا به ورته برانډډ ځای به ورته ووایو. نو هلته کې هر سړی هلته کې ورخلاص دی، خو چوکې دلته کې څوک نه دي راغلي نو دلته کې ضرور راشي او د دې خلکو مدد وکړئ.